یو ورځ عبدالرحمن بن سموره رضی الله تعالی عنه فرمایي موږ په اصحاب صفه کې وو د پیغمبر اسلام چې کوم طالبان وو. یو ورځ پیغمبر علیه السلام راغی ول ماښام ما عجبه خوب لیدی. څنګه خوب یا رسول الله؟ پیغمبر علیه الصلاة والسلام فرمایي ما خوب لیدی یو سړي لره دغه ملائکه چې کومه اسرائیل علیه الصلاة والسلام بلل کیږي ملک الموت دا راله چې راله د ده روح قبض کوي د بابا او د ادې خدمت د بابا او د ادې احترام د بابا او د ادې سره ښه ژوند ښه سلوک دا رالی ورته ودرېدی. چې ودرېدی پیغمبر علیه الصلاة والسلام فرمایي اسرائیل علیه الصلاة والسلام بیرته واپس ولاړ. د مور پلار سره د ښو کولو د الله رسول فرمایي که څوک دا غواړي چې الله زما په عمر کې برکت واچوي، که څوک دا غواړي چې الله زما عمر چې دی هغه دراز کړي، هغه د خپل بابا او ادې سره احسان کوي، ښه دې ورسره کوي. ولې چې چیرې الله فرمایلي د زما عبادت کوئ هلته فرمایلي د بابا او د ادې به احترام لرئ. بابا ادې یو هلک ولو هغه د خپل بابا سره پر یو مسله باندې څه اختلاف راغلی و. بیا ما ورته وویل ما زه به یو خبره درته وکړم شاید ته به راسره ومنې یا بیا نه ومنې. زما دې په خدای سره قسم وي زه په دې خبره کې منفرد یم، دا زه خپله رایه ده زما فکر دی چې یو سړی خدا نه خواسته خدا نه خواسته 100 واره نه 1000 واره بدکاري وکړي، 1000 واره بدکاري وکړي ډېره لویه ګناه ده. سړی یو واره بدکاري کوي دا ایمان ځینې ولاړ سي. د الله رسول فرمایي 1000 واره سړی بدکاري وکړي څونه لویه ګناه ده. شاید په مسلمانانو کې به داسې سړی چې هغه به 1000 واره بدکاري کړي. مال زما دې په خدای سره قسم یې که دا دونه لویه ګناه ده لکه و پلار ته جواب ورکوئ. په خدای دا زما شرح صدره ده، دا زما یقین دی. بابا ته جواب که ستا بابا حاجي نه ملا نه تبلیغي نه ښه سړی نه شرابي و شرابي دا و تا ته اجازه نشته چې ته و بابا ته جواب ورکړي. ها یو خو داسې خبره ده چې هغه د الله رب العزت د مخالفت په حواله و تا ته خبره وکړي، ته شرک وکړه، ته بدعت وکړه، نه هغه خبرې نه. د خپل ژوند په حواله باندې سړی راولاړ شي خپل بابا او ادې ته جواب ورکړي. زما دې په خدای سره قسم زما هغه رایه ده. صحیح سنو صحابه کرام فرمایي موږ دې ته حیران یو چې کله دا زوی د بابا مخ ته روان وي چې دا زوی الله څنګه ژوندی په مځکه نه باسي. موږ دې ته حیران یو چې د بابا څومره لوی حیثیت دی، مقام دی، عظمت دی، لویي ده چې د چا د مړه دي هغه ارمانونه کوي، چې ژوندي دي هغه نخرې کوي، چې مړه سي بیا به درواغ سره جوړي یاره که ژوندي وای ما به داسې کړي وای، که ژوندي وای ما به داسې. پیغمبر علیه الصلاة والسلام فرمایي یو سړی اسرائیل علیه الصلاة والسلام رالی د ده روح قبض کوي. شمایل کبرا مولوی صاحب فرمایي نو د بابا او د ادې احسان، د بابا او د ادې سره ښه، د بابا او د ادې سره په ښه انداز ژوند تېرول دا رالی اسرائیل علیه الصلاة والسلام ته ودرېد. چې ودرېدی اسرائیل علیه السلام بیرته واپس چې ولاړ یې ول ما خوب لیدی پیغمبر علیه الصلاة والسلام. بیا روایاتو کې راځي عزیزان علامه ابن قیم رحمه الله په کتاب الروح کې عجبه خبره لیکلې ده. یوه ښځه یو هلک چې دی هغه مړ سلو هر وخت به د قبره سره د خره اواز چې دی هغه راتلی، د خره چغې نارې دا به راتلی. بیا چا پوښتنه وکړه چې یاره دا خیر دی دا څنګه دا خو مړ دی د مړي د قبره سره د خره اواز څنګه راځي؟ دا ډېره د غور خبره ده. بیا چا ورته ویل د علاقې خلکو چې دا سړی هغه سړی دی چې ادې به نارې ور وهلې، ده به ورته ویل ته څه لکه خره نارې وایې چغې راپسې وایې، ته ولې لکه خره په ما پسې چغې و نارې وایې؟ چې کله مړ سلو الله رب العزت و ده ته په قبر کې هغه عذاب چې دی هغه ورکوي او دغه عذاب یې په خلکو واوروئ هم. ولې؟ وجه دا وه چې د ادې ته څه ویل لکه خره په ما پسې چغې وایې نارې وایې. سبحان الله الله اکبر. چې د سړي بابا مشرک د مشرک غټ ګناهګاره نسته، چې د سړي بابا قادیاني غټ کافر نسته زموږ په معاشره کې،
لا هم وزوی ته د شریعت په اصولو کې دا نسته چې دی راولاړ شي پلار پر مخ ووهي، دا نسته چې راولاړ شي پلار ته جواب ورکړي. ها یو خو معصیت دی، ګناه ده، د الله رب العزت نافرمانی باندې غږی، پای کې اجازه نسته، صحیح سلو اجازه نسته. ها د هغه څه علاوه د بابا دی، دی به احترام کوي، دی به غلطه خبره نه کوي، دی به د پر مخ په زوره ګایېږي نه، د پر مخ به په زوره ګایېږي نه. څومره عجبه خبره ده.